आज इरफान हाजी से हाजी पाइंदा सीनियर रहनुमा अगीर खानदान मशरान के शरानती ستاسو د نیوز او د دغه چې څومره ملګري دي زموږ د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې ماشاءالله په ډېر ګڼ تعداد کې او دا داسې حساس علاقه ده او دلته کې راکوه موږ سره په دې شمولیتي پروګرام کې زموږ خدمت وکړو نو موږ چې څومره هم شکریا ادا کوو هغه به کم وي. حالانکه که تاسو وګورئ پهله به د دوی د دې روډ په حواله باندې خبره وکړم په دې باندې 3 ځله د پی ټی آی ګورنمنت راغی د نه مخکې په مختلف ګورنمنت راغه او شپږ ځله د دې ټینډرې پاس شوې او هغه پیسې هړپ کړې شوې خو موږ په دې روډ باندې چې اوس راتلو نهایت افسوس موږ وکړو چې دونه غټ کړی زما په خیال باندې په دې باندې 4 ډسټرکټه په دې روډ پراته دي او څه د 45 لاک آبادي ده په دې باندې خو چونکې دې ته هغه سهولت چې پېښور ډسټرکټ کې روډ دی نشته کم چې په غرونو کې او په شاړو کې دی نو هغې دپاره زموږ چیرمین صاحب واده وکړه دوی سره چې په 3 میاشتو کې زه دا روډ جوړ لیدل غواړم او زه ډي جنیب سره ځم کېدای شي وستلی مې ورسره ملاقات هم کړی او د دې ټینډر یې اوپن کومه چې یاره دا پیسې کم خوا لاړې او دا روډ به انشاءالله په 3 میاشتو کې هغه پیسې به هم پرې راوباسم او دا روډ به هم پرې جوړم خو د که تاسو وګورئ دا یو ډېره پسمانده علاقه ده او په دې کې امیناګان او دغه چې دي دا عمر له وزیران وغیره پاتې شوي دي خو دلته هغه څه سهولتونه دوی ته نه دي مهیا کړی شوي بجلی نشته کمبیر پوډریانو یوړې روډ خراب دی هسپیټل نشته د دې نه علاوه دلته یو های سکول قدرې نشته نو انشاءالله زموږ د ټولو سره واده ده او ورسره هم ښه انشاءالله اوس هم ولاړ یو بیا به هم ولاړ یو چې دې ته د های سکول د دې نه علاوه زموږ نایب خان حاجي صاحب چې دی هغه دلته د اوبو سهولت نشته نو انشاءالله ولعزیز چې د چا دلته کې پمپونه نه په حجرو کې په کلو کې په سکولونو کې هغوی له به موږ انشاءالله د پمپونو پروګرام هم سیټ کوو چې د پاکو صفا اوبو هغې انتظامات هم دوی ته موږ مهیا کړو حکومتي چارواکي چې دي هغوی د په خپله سوچو کې چې کله هر سړی د عوامو ته اوږد ته راځي نو هغوی ورسره عمده وعدې وکړي هوایي فایرنګ کو کې چې یاره زه به تاله دا کوم خو چې کله اقتدار ته ورسي نو هغه وعدې چې د عوامو سره یې کړي هغه ته هېرې شي نو زموږ ته نه اوس دا مطالبې دي زموږ خو نه ګورمنټ شته نه ایم پی آی ایم شته خو هغې باوجود هم زموږ نه چې څه کېږي انشاءالله دې علاقې دپاره د دې سنګو د دې باډې روډ د دوی چې څه دغه دي سربند د دوی دپاره به د حد نه زیات کوشش کوو او هغه امپیاګانې میناګان چې دوی په دې وعدو باندې وټونه اخیستي مهرباني دې وکړي موږ هغوی له ریکویسټ کوو زموږ ورونه دي مشران دي چې هغه د دوی دا کوم مطالبات دي جایز مطالبات دي دا چې څو نظر تر زره کېږي دوی له دې دا مهیا کړی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه واجد مومند د تحریک جوانان پاکستان او کشمیر ډسټرکټ پېښور صدر په حیثیت نن د سربند په سانګو په کلي کې دا د حاجي ګلمز خان صاحب د هغې ټول خاندان د دې کلي چې څومره د هغې ګاونډیان دي د کلو خلک دي ټولو ډېر یو ښایسته شمولیت موږ سره کو زموږ تحریک کې او انشاءالله موږ د خلکو ته د کلي خلکو ته وایو چې زموږ تحریک چې کوم دی دا د جنرال حمید ګل صاحب تحریک دی او زموږ چیرمین جناب عبدالله حمید ګل صاحب زموږ تحریک صرف اور صرف زموږ خدمت ته 3 ټکي دي آسان منشور دی عدالت کفالت او حفاظت دا زموږ میشن دی او انشاءالله د دې قوم د دې وطن عوام انشاءالله خدمت په موږ فرض دی او دا خدمت به موږ کوو. الرحمن الرحیم. زما نوم تویب خان دی او مونږ د شمولیتي پروګرام کړی و دله په سنګوک کې د حاجي ګلمز په حجره کې مونږ کم از کم 45-50 کسان ورسره شمولیت وکړو د عبدالله ګل صاحب سره په تحریک جوانان پاکستان کې او مونږ یې ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ له ټیم راکړو او ډېره مننه د عبدالله ګل صاحب. په علاقه کې نور هم ډېرې پارټۍ دي خو چونکې دا پارټي نوې وه او د جنرال حمید ګل صاحب یو ډېر ښایسته او ښه انسان تېر شوی و د هغه بچي دي او ډېره یو ښایسته نظریه یو ښایسته سیسټم یې روان کړی دی مونږ ورسره دې تحریک کې ځان شریک کړو.
او زه خو د ټول نه مخکې د ټول کلیوالو او د ټولو میلمنو شکریا ادا کوم او انشاءالله چې دغسې لکه څنګه دوی مونږ ته حاضري وکړه او څنګه راغه او داسې مونږ سره زموږ ملاګانې ونیسي نو انشاءالله چې مونږ به د تحریک په مخ کې بوځو او ډېر کارونه به کلي دپاره کوو انشاءالله او کله دا تحریک په مخ کې بوځو انشاءالله. ټولو علاقو کې شته ایس یو داسې ناسور دی چې ټولو علاقو کې شته دی زموږ په علاقه کې هم شته په نږدې ټولو کلو کې شته او انشاءالله چې مونږ به پوره کوشش کوو چې دې ناسور نه خپل کشران خپل علاقان وساتو. جی زموږ په علاقه کې نور هم ممبران ناظمان ډېر زیات دي او ښه تکړه خلک دي ښه تکړه خلک ورکې شته خو چونکې پارټۍ والا کارونه نه کوي د 15-14 کالو نه 13 کالو نه زموږ دا روډ خراب دی او هماغسې پروت دی خو ممبران ښه تکړه دي خو چې پارټۍ والا کارونه نه کوي غریبانان به څوک انشاءالله مونږ به کوشش کوو زموږ چیرمین صاحب چې کوم دی هغه اوس هم په سټیج باندې ویل او انشاءالله چې 3 میاشتو کې دننه به دا روډ جوړی. نو زما کتونکو ته میسج دا دی چې زموږ پارټي دې جوین کي زموږ تحریک دې جوین کي انشاءالله چې دا په مخ کې بوځو او یو ښه پارټي ده او ښایسته پارټي ده. جنرال حامد ګوت صاحب دا زوی چې کوم دی عبدالله ګل صاحب ډېر یو A1 سړی دی او ښکلی سړی دی دا دې جوین کي دا په مخ کې بوځو انشاءالله.